السلام علیکم دوستانو د کعبې اعلاف چې دی نو دا یې څومره اوچت کو ولې اوچت کو تاسو ته به پته وي د حج ورځې دي د حج ورځې دي او کله چې د حج ورځې شروع شي نو د سعودي چې کومه ادارې دي هغې څه نه څه پلانینګز کوي د حج دپاره څه نه څه پلانینګز کوي څه کالې یو نوی پلانینګ چې دی هغې راوړی دی د سعودي اعلی حکام چې کوم دي هغې دا فیصله کړې ده چې غلاف په څه کالې د 2.5 میټرو نه والا د 3 میټرو پورې دا به اوچتي دا به ولې اوچتي دوستانو دغه خبرې اترې کو په داستان کې به تاسو زما سره دا ویډیو اینه دغه ویډیو ده چې هغه کومه نن ریلیز شوې ده او هغې دا فیصله کړې ده چې غلاف په 3 میټره اوچتي په وجه د دې به دا غلاف اوچتي دوستانو چې زمونږ د پاکستان نه دغسې د نورو ډېرو ملکونو نه خلک حج له ځي حجاج کرام د تمامې دنیا د ګوټ ګوټ نه راځي او په دغه حجاج کې زیات تر خلک داسې وي چې هغې د کله حج احکاماتو له راشي د کله حج له راشي هغې کوشش کوي کعبې ته ځان بالکل نږدې رسولو او چې کله دې کعبې ته ورسي نو بیا هغې د څه کوشش کوي د دغه غلاف نه چې موږ لږه ټوکړه راوشو کړو دغه ټوکړې بیا دا خلک پسې کې استعمالي بیا دا قسمه قسم خبرې کوي چې دا چې دی نو په تعویض کې کار کوي دا چې دی نو په کور کې دا نو بدامنۍ به کور ته نه راځي او جنګونه به کور ته نه راځي او دا به کور ته نه راځي دا نو بالکل دوستانو دا ډېرې انتهایي غلطې خبرې دي او لکه زه وایم چې دا بالکل نه ده پکار که ستاسو هم چېرې زنانه یا نارینه څوک ځي نو هغې د دې نه منع کوئ او که ستاسو د کور کلي زیات تر علماو له په دې باندې اکشن اخیستل پکار دي چې علما په دې باندې په خطباتو کې خبره وکړي چې کوم خلک حج له ځي نو مهرباني وکړئ د داسې قسمه حرکات او سکنات نه ځان ساتئ غلاف چې دی نو دا د دې نه ټوکړې شو کول دا بالکل بند کړئ چې دا حرم خانه کعبه چې کومه ده چې هغه فول چې دی نو پټئ د کتې ځای پورې نو دا بیا ډېر خوند کوي نو دوستانو هر کال یې هغې نوې نوې پلانینګز کې څه کال یې په پلانینګز کې دا هم شامل کړي دي او پرون چې دی نو هغې د غلاف چې دی نو 3 میټره اوچت کړی دی دوستانو دا نننی یو شارټ غونته کلیپ و د نیکسټ ویډیو پورې ما مشتاق خان منیري له راکړي اجازت الله په امان